الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدقت يا رب العالمين. دیتا سورة الشورى ویلی شي او په مکه مکرمه کې را نازل شوی دی. د نزول په اعتبار سره 22 نمبر سورت دی او موجوده چې کوم ترتیب دی ترتیب عثماني باندې چې کوم یادېږي په دې کې 240 نمبر سورت دی. 15 رکوګانې دي پکې او 450 آیاتونه دي پکې. څنګه چې عام طور مکی صورتونو کې بحث د قیامت وي او دا شان بعث بعد الموت یا چې د الله وحدانیت وغیرہ هغه بحثونه دي پکې ټول. اصل کې مخکې درې شعبې وي. الله رب العزت فرمایلی یعنی دی چې دی الله رب العزت فرمایل چې ما سوا الله څوک عالم نشته. څنګه چې الله رب العزت عالم دی په هر سیز باندې هغه علم ثابتول د بل چا د پاره نشته. متصرف بل ذات نشته د الله نه ما سوا او دک شان مستحق د عبادت بل ذات نشته چې د بل ذات ته سړی سرخکته کی هغه ته سجده ولګي. چې سجده چاته لګي نو چاته بلګي یو الله رب العزت ته بلګي او الله توفیق راکړي. او دک شان سو غالب شفیع نشته چې د الله رب العزت په ذات باندې زور وروړي چې په زور به زما د پلانکی بنده باخي زما د ملګری به باخي. داسې نشته، داسې څوک نشته غالب شفیع. نو چې کله دا خبره ذکر شوې نو دی کافرانو اعتراض وکړ چې تاسو دا خبرې کوئ نو دا خو ستاسو درې شعبې وکړئ. یو خبره پکې داسې وکړه چې مخکې کتابونه هم د دې خلاف دي. د دې خبره خدا سے نه ده، مخکې کتابونه هم د دې خلاف دي. درې شعبې وي نو یو پکې دا وه الله رب العزت د هغې جواب ورکړه. اسانه خبره ده چې نه داسې نه ده. یوه شعبې دا وکړله چې مخکې کتابونه هم ستاسو د دې خبرې خلاف دي. الله یې خپله جواب ورکړه چې نه داسې نه ده. مخکې کتابونو کې هم د الله د وحدانیت خبره وه، مخکې کې هم چې د دې ټولو ردو، خو متحرفینو په هغې کې تحریف کړو په کلام کې. هغې د ځان نه پکې خبرې رادن نه کړې په خپلو کتابونو کې تورات کې انجیل کې وغیره هغې پکې خبرې رادن نه کړې نو ځکه د کلام ګډوډ. دویم نمبر هغې دا شبهه وکړه او اعتراض یې وکړ چې زمونږ مخکې دا خبره چې څنګه اوس ته کې تاسو د پیغمبرۍ دعوه کوئ وغیره نو مخکې زمونږ چې کوم مشران مولیان وغیره هغې دا خبره مونږ ته کړې. زمونږ هغه بزرګان و نیکان خلک چې په مونږ کې وو چې هغې وي چې ما سوا الله متصرف هم شته، ما سوا الله چې دی دا بل خدای هم شته او دا د خدای زوی دی دا دی. الله وایي چې دا محض
افترا ده په خپلو نیکانو بزرګانو باندې. هغې داسې نه دي ویلي، دا دي د ځان نه خبرې کوي. لکه نن سبا دور کې مثال په طور څومره بزرګان تیر شوي دي، هغوی په قبرونو باندې موږ د هغې نه غوښتنې کوو، هغې ته چې دی نو ټیټ پاس کړي وغیره، خو دا نه دي ویلي. ته وګوره قبرونو ته خلک څونه سجدې لګوي، خلک وایي نه لګوي. ولې نه لګوي؟ تاسو خو هر څه پې ګواه دي، لګوي سجدې لګوي. نو دا خو هغې نه دي ویلي. نو الله رب العزت وایي دا محض افترا ده، دروغ دي. دویمه شبهه دا وه چې دا موږ ته پخوانو بزرګانو ملایانو خپل ویلي. الله وایي نه، دا افترا ده په علماو باندې. او دریم نمبر خبره دا وه، دریم نمبر دا ده چې دی وی دا موږ ته مخکو د علماو د کلام نه ثابته شوې ده، د هغې په کلام کې داسې شوې ده. نو الله رب العزت فرمایي چې د هغې په کلام کې داسې نشته، او که فرض که د هغې په کلام کې وي نو صفا ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه بیا زه مولا نه منم. چې د کم کس ټسل د کلام د کتاب الله سره راغی، د سنت رسول صلی الله علیه وسلم سره راغی، نو دا کس بیا زه مولا نه ګڼم، ځکه چې دا د مسلماتو خلاف دی. دا مسلم شیزونه دی، بنیادی عقیده ده، بنیادی خبره ده. نو چې د هغې خلاف شو د مسلماتو، نو لهذا دا موږ د سره عالم بیا نه ګڼو، ورله داسې ووایي. لومبنۍ شبه به په ننني سبق کې د هغې رد راشي. کذلک یوحي الی الذین، او نور به بیا مخکې وایو. الله یې توفیق راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله فوه دی په معنی د دې حروفو باندې. حامیم عین سین قاف. الله پوه دی په معنی د دې حروفو باندې. اصل خبره دا ده، خو بعضو بیا چې دی د خپل علم په مطابق باندې الله وایي چې په دې قرآن باندې په دې متشابهاتو یا غیره په دې نه پوهېږي، خو بعضې داسې دي چې هغې ته علم راسخ ورکړی شوی دی، نو هغه پې پوهېږي. نو بعضې علماو دې معنی صریح کړي دي. حامیم ها حفظه، او میم چې دی مواظبته، عین چې دی عنوان، سین سر، قاف قبول. نو معنی به شي حفظه و مواظبته عنوان سر قبول. حفاظت د دې قرآن، او بیا چې دی دکه شان مواظبت د دې، او عنوان د دې د هغه امر خفی یا د هغه خبرې پټې هغه قبوله ده. حامیم عین سین قاف. الله پوه دی په معنی د دې حروفو باندې. کذالک هم دغه شان یوحي موږ وحي کړې ده. کذالک هم دغه شان یوحي موږ وحي کوو الیک تا ته پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و الی الذین من کړي و من قبلک مخکستانه نورو کسانو ته موږ وحي کړي و. نو دې د سورۃ الشورى یو د دې وجې ویلی شي، دا نوم دی چې دې صورت کې به تاسو ته څه راشي. په دې صورت کې و امرهم شورا بینهم، دا مسلمانان چې خپل منځ کې کومې مشورې کوي، د دې دا خبره به پکې راځي. د دې وجې دې ته صورت شورا ویلی شي. نو الله وایي کذالک هم دکه شان یوحي الیک من وحي کوو تا ته پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و الی الذین من وحي کړی و هغه کسانو ته من قبلهم چې وړاندې ستا نه نور پیغمبرانو ته. الله یقینا الله رب العزت العزیز غالب دی، الحکیم حکمت والا دی. الله رب العزت د الله ذات چې دی دا غالب دی او حکمت والا ذات دی. الله سره غالب دی او حکمت والا ذات دی. له دغه الله لرا ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. نو چې په ځمکه او په اسمانونو کې څه دي دا د چا دي؟ د الله دي. نو چې الله دي نو متصرف یې څوک شو؟ الله رب العزت شو. متصرف یې څوک شو؟ الله. ستا په کور کې چې د مثال په طور دا یعنی سامان پروت دی، ستا خوښه ده که دی په یو کمره کې دی که په بله کې دی که په بله کې، ستا اختیار دی. نو دا مخلوق ټول چې دی، دا کائنات ټول چې دا د چا دی؟ د یو الله دی. د الله خوښه ده چې څه پکې کوي، څه رد و بدل کوي، څه کوي، هېڅوک د هغه مخه نشي نیسي. کن فیکن ذات دی.
الله دې ایمان مضبوط کی. له دغه الله د پاره ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وهو العلی دغه الله تعالی بلند العظیم او عظیم ذات لوی ذات دغه الله تعالی. تکاد السماوات قریب دي چې اسمانونه یتفطرنا ینشقنا دا اوچوي من فوقهن دبرنا والملائکه فرشتي یسبحون تسبیح بیانوي بحمد ربهم سره د پاکي د رب خپل دا فرشتي چې دي دا د الله رب العزت تسبیح بیانوي لګیا دي. نو حدیث کې راځي ما درته بار بار ویلي خیر الکلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. څه شی دی وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله دې توفیق راکړي. دا وی ډیر وایه خاطر سره سړی الله رب العزت ته نږدې کیږي. دا الله ډیر زیات خوخي دي دا کلمې. بل د الله رب العزت پکې دوه صفات ډیر عظیم دي. یو صفت پکې دا دی چې د الله رب العزت ذات چې دی هغه پسې کوم عیوب خلق ټچ کوي د هغې نه مبرا کوي. دکه شان که ورپسې څوک اولاد خلی د هغې نه الله پاکوي چې نه الله لره هېڅ نشته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تکاد السماوات قریب ده چې اسمانونه یتفطرنا ینشقنا وشلیږي وچوي من فوقهن دبرنا. نو دا ولې وچوي د الله رب العزت اختیار دی فیصله چې کله وشي نو قریبه ده چې د کسې به وشي. نو دا پرشتیا به چې دی دا د پرشتو د کثرت ته وجې الله رب العزت داسې وکړي یا بس حکم د الله رب العزت به وشي وخت به پوره شي بس د الله حکم. او داسې په اسمانونو کې داسې ځای نشته چې په هغې باندې پرشتې چې دی نه. په اسمانونو کې داسې ځای خالی نشته چې په هغې باندې پرشتې د الله رب العزت ذکر نه کوي. ټول لګیا دي په اسمانونو باندې څه کوي د الله رب العزت ذکر کوي. نو چې موږ هم د الله رب العزت ذکر کوو تسبیحات وایو استغفار وایو هغه ستا دپاره لګیا دی استغفار کوي. او موږ چې دی نو کمزوري کوو نه چې موږ هم لګیا یو الله یې توفیق راکړي. ويستغفرون او استغفار کوي بهانه طلب کوي لمن د هغه چا د پاره فل ارض چې پس کې دي پس مکه کې. نو حدیث کې راځي وای چې څوک پس مکه والا باندې رحم نه کوي نو اسمان والا په دې باندې رحم نه کوي. او بل حدیث کې راځي چې څوک په مخلوق باندې یا په دې ځمکې په دې انسانیت باندې په دې باندې رحم نه کوي نو الله رب العزت په دې باندې رحم نه کوي. بل حدیث کې راځي چې دا مخلوق چې دی دا د الله رب العزت کومبه او خاندان دی. نو به د الله رب العزت مخلوقاتو سره به ښه چلیږي ته به سپک نه ګوري. هغې سره به د خپل وسه پورې امداد کوي هغې سره به د خپل وسه پورې د ښېګړې کار کوي د بدې لار به ورله نه ګوري. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي. الا خبردار ان الله یقینا الله تعالی هو الغفور دک الله تعالی بخنه کون کی دی الرحیم اور رحم کون کی دی. الله دې را باندې وکړي. حامیم عین سین قاف الله په هدي پمانه د دې حروف باندې کذالک هم دغه شان یوحي الیک من وحی کوتا تا ویل الذین وهم کړه وها کسانو ته من قبلک چړوان دستانو. نو رستو ذکر نه کولی چې پیغمبر اخیری پیغمبر دی. څوک پیغمبر اخیری پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله یقینا الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی. له دغه الله لره ما هغه څه له دغه الله لره دی ما هغه څه فی السماوات و ما فی الارض چې پزمکو اسمانونو کې دی. وهو العلی العظیم او دغه الله تعالی بلند او عظیم ذات دی. تکاد السماوات یتفطرنا قریب ده چې د اسمانونه اوشلیږي من فوقهن دبرنا والملائکه و فرشتي یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوي تسبیحات وای سره د پاکی د رب خپل ويستغفرون او بخنه طلب کوي لمن د هغه چا د پاره فل ارض چې پزمکه کې دي. الا خبردار ان الله یقینا الله تعالی هو الغفور دک الله تعالی بهنه کون کې دي الرحیم او رحم کون کې دي. الله دې را باندې رحم